والذین آمنوا او هغه خلک چې ایمان وروړو وهاجروا او هجرت وکړو وجاهدوا او جهاد وکړو فی سبیل الله د الله په لار کې والذین آووا او کوم خلکو دوی لزی ورکو ونصروا او مدد وکړو اولئک هم المؤمنون حقا هم دوی د رښتینی مؤمنان لهم مغفرة دوی لره بخنه دا ورزق کریم او روزي د عزت والذین آمنوا او کوم خلکو چې ایمان وروړو من بعد پس د دینه وهاجروا او هجرت وکړو وجاهدوا او جهاد وکړو معکم تاسو سره مګرتیا کې فاولئک منکم اغوی هم د تاسو نه دي واولو الارحام او نزدی خپلوان بعضهم اولا ببعض زین د دوی نه زیات حقدار د زینو دي فی کتاب الله د الله په کتاب کې ان الله بكل شيء علیم بشک الله جل شانه هر څه پیژني او دغه شانتی پدی موقع باندې د مسلمانانو هغه ایمانی جذبات او هغه یو مثالی قربانی د خپل د جان مال وخت د اسلام د سربلندۍ د پاره د اسلام د حفاظت د پاره د عقاید او جهان په یو اشاره باندې خپل هر څه قربانول دا تفصیل سره بیان شو ورسره د کفارو سره معاملات صلح جوړه او دغه شانتي چې دی صلح کول او ختمول دا غي شرایط هم ذکر شو او په آخر کې الله رب العالمین دغه غزوه بدر چې کوم بنیادی کردار او پاغي کې د اسلام علم او جھنڈا اوچتون کی سرفروشان اسلام جانبازان اسلام فدائیین اسلام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین داغوی فضائل داغوی مناقب داغوی شان او مقام بیان فرمائی دید پارا چې قیامت پر راتلون کې مسلمانانو کې هغه صفات راشي چې کوم صفات په صحابه کرامو کې نو چې کله ته په یو قوم کې په یو فرد کې په یو کور کې په یو جماعت کې په یو محله کې چرته هم چې د مسلمانانو په معاشره کې د هغوی په ژوند کې د صحابه کرامو هغه عظیم صفات خیسته صفات خپل صفات چې کوم د رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم 23 ساله دور نبوت 3 کاله مهنت په نتیجه کې چې کوم د هغوی زړونو ته منتقل شو هغه صفات چې کله د مسلمان معاشره کې پیدا شي نو د الله رب العالمین هغه وعدي هغوی سره هم دی چې کوم وعدي صحابه کرامو سره شوي وي او رب کائنات چې سرنګي دا غوي په باره کې فرمایل اولئک هم المؤمنون حقا دا رښتینی مؤمنان دي د دوی په ایمان کې د دوی په جنتی کېدو کې او د دوی په اخلاص کې هیڅ قسم شک او شبهه نشته دي رښتینی مؤمنان د رب کائنات کلام ورته وي صحابه کرامو ته نو چې کله مسلمانانو کې د صحابه کرامو د عادتونه خصلتونه د صفات پیدا شي د رب کائنات مدد او نصرت با هغه شانتي هغه خلق سره شامل وي چې کوم مدد او نصرت صحابه کرام سره شامل وو ځکه الله رب کائنات په دې 3 کالو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعہ باندې د کوم قوم تربیت کو فرمایل د هغه قوم عادتونه خصلتونه رسم و رواج او مزاج ناس ولاړه معاملات اخلاقیات دا ټول شیزونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رنگ کې رنگ شو دا الله محبوب پیغمبر کې چې کم کمالات او کم حسن و جمال او کم خیسته عادتونه اسوه حسنه هغه بهترین اخلاق هغه کمالات چې کم موجود او هغه د صحابه کرامو هغه مقدس جماعت ته منتقل شو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین پیغمبر دی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم پیغمبر دی
د ټول عالمونو لپاره رحمت دی، د ټول انسانیت لپاره حریص چې څرنګه دوی د جهنم نه بچي، او د ټول امت لپاره د رحم و کرم فکرو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صفت حضرت ابوبکر صدیق ته منتقل شو. ارحم امتی بامتی ابو بکر. نبی علیہ السلام فرمایي زما په امت کې د ټولو نه لوی د رحم و کرم والا شخصیت ابو بکر صدیق دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عدل و انصاف فکرو، او د عدل و انصاف هغه خصلت د جسم په شکل کې چې مونږ ګورو نو فاروق اعظم ته منتقل شو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت چې شرمخ او چلی دا د یو طالب نو بس کی هغه شرمخ چلو ته نقصان نه ور کوي. تر څو پورې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور خلافت فرمایي چې د دریای نیل په یو کناره کې چې کچری یو سپید تند لوګي نمرشي نو داغه تپوس به عمر فاروق نه کی. او داسې عدل او انصاف د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې چې داغه مثال کافران په خپل معاشره کې بیانوي. عمر لا نن په ټوله دنیا کې د کم د پولیس نظام، د فوج نظام او د عدالت نظام او دغه چې کم د چې څومره د دفتری تصور زموږ استاد مخې ته دی، دا ټول تصور د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې هغه د قوم ته ورکړی دی. هغه بیره خبره ده د رشوت په ذریعہ، د سود په ذریعہ او د نورو غلطو کارونو په ذریعہ مونږ دا نظام ګنده کړی، هغه جدا خبره ده. خو د یو ملک او د یو سیستم چلولو دپاره چې کوم ترتیب دی دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه عادلانه نظام هغه چې دی د هغې هغه خلاصه دی. دغه شانتې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سخاوت بېتاجه بادشاه او د حضرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سخاوت هغه عظیم صفت چې کله موږ تاسو د جسم په شکل کې ګورو، حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه زموږ استاد مخې ته راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شرم او حیا پیکرو، او د شرم او حیا هغه عظیم صفت چې موږ ګورو د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په صورت کې موږ تاسو مخې ته راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک تشریف فرما دی، د خپې مبارک نه کپړه اخوا ده، ابو بکر صدیق راشي، عمر فاروق راشي، همغسې ناست دی. چې کله حضرت عثمان راشي نبی علیه السلام خپې مبارک راغونډي. صحابو سوال وکړو یا رسول الله د دې وجه څه ده چې کله حضرت عثمان راغی نو تاسو خپې راغونډې کړي، کپړه هم پې واچوله. دواړو جهانو سردار فرمایي چې د کم عثمان نه د رب کائنات فرشتې حیا کوي نو زه ترې ولې حیا ونه کړم. لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنة عثمان. او یو لور دغه په نکاح کې نبی علیہ السلام ورکړي چې هغه وفات شي، بله ورکړي چې هغه وفات شي. فرمایي عثمان که زما څلوېښت لوڼه وي یکې بعد دې کرې دا ستا په نکاح کې مې درکولې. داسې رشته د چا کېدی شي؟ دا د نبی علیہ السلام هغه سیرت او هغه صورت او هغه اخلاق هغه کمالات دوی ته منتقل شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذات مبارکه د همت، د شجاعت، د دلیرۍ، د بهادرۍ، د جرأت او د استقامت یو مثال. هغه صفت د جسم په شکل کې منتقل شو حضرت علی المرتضی رضی الله عنه ته، چې څرنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام کې دا صفات او هغه صفات حضرت علی المرتضی رضی الله عنه ته منتقل شو. او فاتح خیبر، شیر خدا، اسد الله الغالب، هغه عظیم شخصیت ته جوړ شو. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 23 سال د مهنت هغه نتیجه د صحابه کرامو دغه جماعت د بدر په میدان کې پیش کو. نبی علیہ السلام رب کائنات ته دعا کې ای زما ربا دا زما د مهنت نتیجه ده چې کوم جماعت ستا په وړاندې ما پیش کړی دی او ما مهنت کړی دی او دا زما د 14 کالو د مهنت خلاصه ده. رب کائنات کچری نن دا خلق ختم شي، دا صحابه پاتې نشي، نو په دې مخ د ځمکه باندې به ستا نوم اغشتلو والا به څوک پاتې نشي. لہذا ته د دوی مدد او نصرت وفرمایا. رب کائنات هغه مدد او نصرت راغی. لہذا الله رب العالمین دغه سوره انفال په آخره کې عظمت صحابه بیانې، شان صحابه بیانې، مقام صحابه بیانې، د هغوی د ایمان شهادت او گواهی ورکوي. رب کائنات قیامت پر راتلونکي معترضینو ته دا جواب ورکوي چې زما د نبی د صحابو په باره کې داسې سوچ ونه کړي، داسې تنقیدي ذهن ونه ساتي او زما د پیغمبر د صحابه کرامو په حواله سره به محتاط اوسېږي. الله الله فی اصحابي، زما د صحابو په باره کې د الله نه ویریږي، د الله نه ویریږي. لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ما نه بعد چېرته په هغوی باندې څه تنقید ونه کړي. من احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم.
د دوی سره محبت ما سره محبت دی، د دوی سره بغض په حقیقت کې ما سره بغض دی. کچرته د یو صحابي په باره کې د چا په زړه کې شک او شبهه او تردد او وسوسه راشي، دا یقینا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په تربیت باندې ګوته اوچتول دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام 23 ساله مهنت باندې ګوته اوچتول دی. رب کائنات د سوره انفال په دی اخره کې عظمت صحابه، شان صحابه، مقام صحابه بیانې. والذین آمنوا او خلق چې ایمان وروړو، وهاجروا او هجرت وکړو، وجاهدوا او جهاد وکړو فی سبیل الله د الله په لار کې. والذین آووا او کوم خلقو دوی لزی ورکړو، ونصروا او مدد وکړو، اولئک هم المؤمنون حقا هم دوی دې رښتینی مؤمنان. لهم مغفرة دوی لره بخنه ده، ورزق کریم او روزي د عزت. والذین آمنوا او کوم خلقو چې ایمان وروړو من بعد پس د دینه، وهاجروا او هجرت وکړو، وجاهدوا او جهاد وکړو معکم تاسو سره په ملګرتیا کې. فاولئک منکم اغوی هم د تاسو نه دي. واولو الارحام او نزدې خپلوان بعضهم اولا ببعض ځینې د دوی نه زیات حقدار د ځینو دی. فی کتاب الله د الله په کتاب کې. ان الله بكل شيء علیم بشک الله جل شانه هر څه پیژني. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.